بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. سورة البقرة چې مدني سورت ده، په دې کې 4 حصے وي او په هر حصہ کې جمع مدغم معلوم جمع مدغم معلوم ده تربيه صوره ده السيد انا بقول لك انا قلت لك ده بالشام سنة أو السيد ولا كده سنة رقم بسم الله سورة البقرة چې مدني سورت ده، 4 حصے وي په دې سورت کې او په هر حصہ کې یو بنیادی مسأله سره د نورو بشماره مسألونه بیانېدله. منګه د الله تعالی په فضل او په توفیق سره د دې سورت 2 حصے سر ته رسولې وي او په 3مه حصہ کې زمونږه سبق روان دی. د دې حصے چې کومه بنیادی مسأله وه هغې ته ویل کېږي د الله تعالی په لاره کې جهاد کول، د الله تعالی د دین د سربلندۍ دپاره د خپل ځان قرباني پیش کول. د دې آیات کریمو نه مخکې تفصیلی د حج مسأله الله تعالی بیان کړه او دای د جهاد د مسئلې د وضاحت دپاره چې یو طرف ته حاجی چې دی نو هغه د الله تعالی دپاره لبیک اللهم لبیک اوازونه وی، بل طرف ته مجاهد هغه خپل سر په تلی کې ایښی دی او د الله تعالی دپاره دغه قربانۍ د سر ته چې دی نو حاضر دی. او په آخره کې الله تعالی 2 قسمه د خلکو ذکر کړل چې یو بدبخت او بل نیکبخت او دا د حاجیانو هغه 2 قسمونه چې یو د ځان دپاره په دغه مقدسو مقاماتو کې او د دعا د قبلېدو په ځایونو کې صرف دنیا غواړي. الله تعالی فرمایي وما له فی الآخرة من خلاق. او دویم هغه چې هغه د ځان دپاره په دنیا کې د نیکۍ توفیق غوښتلو، په آخرت کې د ځان دپاره د دغه نیکۍ بدله او ثواب چې هغه جنت دی هغه غوښتلو. د هغه بیان وشو. په دې آیات کریمه کې الله تعالی د یو بل بدبخته بیان کوي چې هغې ته ویلی کېږي شقي اعلی بدبخته، او د دې نه وروستو به بیا الله تعالی د هغه سعید اعلی یعنی هغه اعلی نیکبخته چې هغه ځان د الله تعالی د دین دپاره چې دی نو قرباني کوي، د هغه وضاحت به الله تعالی وکړي. ومن الناس او ځنې د خلکونه من هغه څوک دی یعجبک چې په تعجب کې اچي تعالی را قوله وینا داغه فی الحیات الدنیا په
په باره د ژوند دنیوي کې ځینې خلک داسې دي چې د هغو د دنیا په باره کې خبرې هغه به دې حیرانه کي، د هغو د دنیا په باره کې تجربې او د هغو د دنیا په باره کې کارنامې هغه به دې حیرانه کي. او الله تعالی فرمای سورة روم کې براشي یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا وهم عن الاخرة هم غافلون. د دنیا په اعتبار څخه خو د هغو علم او پوهه ډیره زیاته ده، خو د آخرت نه چې دی نو هغه غافل دي. علماء کرام فرمای دا آیت کریمه د اخنس ابن شریق په باره کې راغلی او دا منافقو د الله د پیغمبر خواله براتلو او داسې خبرې به کولې چې نبی صلی الله علیه وسلم به د هغه د خبرو نه چې دی نو متاثره شو. قسمونه به خوړل، قسم په الله چې زما ستاسو مینه ده، زما ستا د دین سره چې دی نو مینه ده او زما ستا د پیغام سره مینه ده. سورت منافقون کې چې هغه سورت الله تعالی د منافقانو په نوم باندې چې دی نو مسما کړی دی او دغه نوم یې ولایخی دی، په هغې کې الله تعالی فرمایو چې ته دې منافقانو ته ګورې تعجبک اجسامهم. دلته یې وفرمایل چې د هغو خبرې به تا چې دی نو حیرانه کوي، ته به چې دی نو د هغو خبرو ته غوږ دی، فصیح او بلیغ کلام به کوي او داسې خبرې به کوي داسې چې ته به وایې چې ایسته مې ورته غوږ ایښی وی. هلته یې وفرمایل تعجبک اجسامهم، د هغو ثقو ته چې ګورې، د هغو ډانشو او بدنونو ته ګورې نو هغه به تا چې دی نو په تعجب کې اچوي. استاد محترم به فرمایل چې د هغه ثقې او ډانچې ته ګورې نو ته به وایې چې هندو پې مسلمانېږي، خو الله تعالی فرمایي چې د زړه نه دا چې دی نو ګنده دی. ویشهد الله او ګواکۍ دغه سړی الله تعالی علامه په هغه اخلاص باندې فی قلبه چې په زړه د هغه کې دی. قسمونه به خوري چې زما په زړه کې اخلاص دی او زه چې دی نو ستا ملګری. وهو الد الخصام او حال دا دی چې دغه سړی سخت جګړالو دی، سخت جګړمار دی. حدیث مبارک کې راځي چې د ځینې خلکو سره د الله تعالی چې دی نو بغضي او هغه الله تعالی ته خوښ نه وي. په هغو کې یو هغه کس دی چې هغه الد الخصام، چې هغه زیات جګړماري، بس په هره معامله کې په هره لانجه کې چې دی نو هغه د هغه جګړی په یوه معامله کې چې کوم دی نو هغه معامله روغه نه کوي، د اخلاقو نه کار نه اخلي. و اذا تولا او کله چې واوړي دغه سړی سعی نو کوشش کوي فی الارض په ځمکه کې مخامخ خبرې به د الله پیغمبر ته چې کوم دی نو ډېرې ښایسته کولې، خو چې کله به د هغو د خوا نه واوښتو نو بیا به په ځمکه کې چې دی نو فساد کو. سعی فی الارض نو کوشش کوي په ځمکه کې لیفسد فیها د دې لپاره چې فساد وکړي په هغې کې. فساد په ځمکه کې په ګناهونو سره خلک ګناهونو ته رابلل او خلکو باندې هغه کارونه کول چې په هغې سره د الله تعالی د شریعت نه بغاوت کیږي، د الله تعالی سره دشمنی چې دی نو په هغې باندې کیږي. الله تعالی فرمایي دغه سړی د هغه په خبرو باندې به چې دی نو نه دوکه کیږي، چې هغه په شیشه چې دی نو هغه بدلی او د خولې نه چې کوم دی نو هغه بدلی. د دې وجې نه تفسیر سعدي کې امام سعدي صاحب فرمایي چې دا موږ ته په دې کې چې دی نو سبق دی چې د چا د ژبې په ظاهري خبرو باندې به نه دوکه کیږي او د هغه کردار ته به ګوري، هسې نه چې د هغه د خبرو نه ته دوکه شي او وروسته هغه چې دی نو په خپل کردار باندې تا ته نقصان در ورسوي، ستا دین ته چې دی نو نقصان در ورسوي. دویمه معنا علما د دې آیت دام کوي و اذا تولا او کله چې دا نگران شي د حکومت، کله چې اختیارمند شي والی شي. تولا په معنا د حکومت نگران جوړېدل یا یو عهده او یو منصب باندې چې دی نو مقرر کېدل. نو دغه سړی چې منافق دی خبرې ښایسته دي، خو چې کله دا د حکومت سطحې ته چې دی نو ورسیږي او د حکومت باغ دوړ د هغه په لاس کې راشي نو بیا هغه په ځمکه کې کوشش کوي. د دې وجې نه اکثر د ووټونو والا په د ووټونو په ورځو کې چې دی نو د هغې خبرې یو شانته وي، خو چې کله د هغه کرسۍ ته ورسیږي نو بیا د هغو کردار بدلی، بیا هغه خبرې چې په هغې باندې به مسلمانانو اعتماد کولو هغه خبرې بیانوي او نه هغه کرداري، بیا په ځمکه کې فساد کوي. ویهلک لیفسد فیها د دې لپاره چې فساد وکړي په دې کې. ویهلک الحرث او هلاک کی فصل د مؤمنانو والنسل او نسل د مؤمنانو. نو بیا
خپل حکومت او خپل عہده او منصب هغه غلط استعمالي او یا چې دینو دغه سړی چې منافق دی او هغه لاړ شي ستا د خوانه چې دینو جدا شي نو بیا چې څومره وس کیږي د مسلمانانو په خلاف باندې سازشونه کوي او فصلونه د مؤمنانو او دغه رنګ نسل د مؤمنانو. ځینې علما کرام معنا داسې کوي چې فصل د مؤمنانو چې دینو تباه کوي، زنانه چې دینو هغه بې حیا کوي او زنانو ته قسمه قسم د دینی تعلیماتو خلاف تبلیغ کوي چې په هغې سره هغه د دین او د اسلام د ښایسته ښایسته احکاماتو نه هغه بغاوت وکړي. ویهلک الحرث چې هغه فصل دی، والنسل او اولاد د مؤمنانو ماشومان چې دینو هغه تباه کړي. حکومت د هغه په لاس کې راشي نو د هغې نه پس د ماشومانو چې دینو هغه ذهني تربیت، فکری تربیت هغه د اسلام خلاف وکړي. هغه ته چې کوم دینو هغه لار او هغه طریقه نه ورښایي چې کومه طریقه باندې د هغه آینده کې مستقبل کې د اسلام سره چې دینو محبت. نن سبا د مدرسو نه فارغ مولان او یا په مدرسو کې ویل شوي سبقونه ویلي ماشومان د هغو باندې دینی اثر چې دینو هغه ښکاري. الا ماشاءالله داسې به مې چې هغه به بدبختی چې وروسته هغه اثر په هغه باندې بیا نه ښکاري، خو اکثریت دا دی چې الله تعالی په هغه اثر چې دینو هغه پرېږدي او دومره نه بدلیږي. خو د سکول نه چې کم دینو کم کس فارغی نو هغه چې ته د هغه تصور کې ذهن کې فوراً اټومیټک هغه چې کومه خاکه ستا په ذهن کې راځي هغه به چې دینو اسلامي شریعت چې کوم شکل موږ ته ښودلی د هغې نه به خلاف، د هغه به معاشره خرابوي، د هغه به شکل چې کوم دینو خرابي، د هغه به لباس د شریعت نه خلاف. دا ولې؟ ځکه چې د تربیت په داسې ځای کې شوی دی چې د هغه ذهني اعتبار څه چې کوم دینو هغه د دین نه باغي دی. د دې وجې نه خو دغسې خلک چې بیا کله پروفیسران وغیره شي یا داسې حد ته ورسېږي چې د خپل هغه ډیوټۍ نه چې کوم دینو هغه بیا ریټایر شي نو داسې خلک بیا دینی مسایلو ته چې دینو توجه کوي او په هغې باندې بې ځای اعتراضونه کوي. په هغې کې چې کوم دینو خپل عقل بیا لړاوي او په الف ب نه به چې دینو خبر نه او دینی مسایلو کې چې کوم دینو هغه به چیړ چاړ کوي. د هغه چې دینو ذهني تربیت هغه غلط شوی. والله الله تعالی لا يحب الفساد، نه خوښوي فساد لره، مینه نه کوي د فساد سره. واذا قیل له اتق الله، په داسې منافق کې یو بل چې دینو خباثت پروت دی چې هغې ته ویلی کېږي تکبر. واذا قیل او کله چې ویلی شي له دته اتق الله ویرېږه د الله تعالی نه، اخذته العزة ونیسي د لره غیرت بالاسم په کولو د ګناه باندې. چې داسې سړي ته دا ووایه چې یاره د الله نه ویرېږه، دا پلانکۍ ګناه چې دی نو پرېږده دا مه کوه، نو هغه باندې غیرت غالبه شي. او دا غیرت په حقیقت کې دا د هغه تکبر چې کوم دی نو اچیمجی دی چې د هغه په زړه کې پروت دی، نو هغه نصیحت نه قبلوي، الټه چې کوم دی نو هغه به تا ته وایي چې زه خو ښه کار کوم، او یا به تا ته وایي چې په دې کې ستا زما څه کار دی، که زه دا کار کوم او که نه کوم زما ځان له قبر دی ستا ځان له قبر. دا په حقیقت کې چې کوم دی نو ستا سره دشمني نه ده، دا هغه تکبر دی، او دا هغه تکبر د وجې نه دغه خبرې د هغه د خولې نه راوځي. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې من اکبر الکبائر، د غټو ګناهونو نه یوه ګناه دام ده چې کله یو کس تا ته ووایي اتق الله، د الله نه ویرېږه، نو ته هغه ته ووایې چې علیک بنفسک، ته چې دی نو ځان برابر که، ما پرېږده. دغه رنګې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په باره کې راځي چې هغو ته به کله چا وویل اتق الله فوضع خده علی الارض، نو هغه به خپل مخ چې دی نو هغه په ځمکه باندې کېښودو چې بلکل زه چې دی نو کوشش کوم چې د الله تعالی نه زه ویرېږم. اخذته العزة، نو ونیسي د لره غیرت بالاسم په کولو د ګناه باندې، فحسبه جهنم، پس کافي دی د ده دپاره جهنم. جهنم چې دی نو دا د جهنم نه دی جوور کوی ته ویلی کېږي، او جهنم به هم چې دی نو هغه جووري. ولبئس المهاد، او خامخا ډېره بده تلۍ د دغه جهنم. ومن الناس، او ځینې د خلکو نه، دا اوس هغه شخصیت ذکر کوي اعلی انسان چې هغه ځان قربانوي د الله تعالی د رضا دپاره. ومن الناس، او ځینې د خلکو نه، من هغه څوک دي یشري چې خرڅوي نفسه ځان خپل، ابتغاء مرضات الله، د پاره د لټولو د رضامندتیا د الله تعالی. علما کرام لیکي
چې دا آیت کریمه د حضرت صہیب رومی په باره کې راغلی د مکی مکرمې نه هغه چې دی نو هجرت کولو نو چې څه ځای پورې لاړې مشرکین راله هغه چې دی نو راونیو محاصرې کو او نږدې و چې ګرفتار کړی وي د چې دی نو خپل غشي راواخیستل خپله لیندې چې دی نو برابر کړل او هغو ته یې ویلې انکم لتعلمون انی ارماکم تاسو ته دا پته ده چې زه په تاسو کې په نښه صحیح ولمه او زمانه یو شی چې دی نو نه خطا کی او تاسو کې چې کم یو کس زما خواله راځي نو څو پورې چې دا غش ایمانی ختم کړي نو او زه خالی لاس شوی نیمه نو هغه وخت پورې تاسو ما نشي نیول تاسو به زه وژنم نو هغو ته وویل چې موږ ته خپل مال راوښیوه کم ځای کې ستا مال پروت دی نو حضرت صہیب ته وفرمایل چې زما مال چې زه تاسو له درکم یا یې درته دروښیم تاسو به ما پرېږدئ نو هغو ته وویل چې او موږ تا پرېږدو نو هغه ته خپل مال چې دی نو وروښودو چې پلانکي ځي کې دی او ما پرېږدي به زه هجرت کوم نو د هغه په باره کې دا آیت کریمه نازل شو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې کله د هغه سره میلاو شو نو هغه ته ویلي ربح البیع یا ابا یحیی دا د هغه کنیت ابو یحیی ستا چې کومه سوداګري کړې وه او کوم تجارت دې کړی و نو هغه کامیاب شو ومن الناس او ځینې د خلکو نه من هغه څوک دي یشري چې خرڅوي نفسه ځان خپل ابتغاء مرضات الله دپاره د لټولو د رضامندیا د الله تعالی والله الله تعالی رؤوف نرمي کوونکی دی بالعباد په بندګانو باندې یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه د عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ په باره کې راځي چې هغه کله مسلمان شو نو د هغو د دین چې دی نو ځینې مسایل داسې وو هغه یهودي و مخکې نه چې هغه دا کوشش وکړو ذهن کې دا سوچ رالی چېرې زه به د تورات په ځینې مسلو باندې هم عمل کوم او د قرآن کریم په مسلو باندې به عمل کوم لکه د هفتې تعظیم به هم کوم ځکه یهودیت کې د هفتې ډېر تعظیم د احترام و لکه څنګه چې زمونږ په شریعت کې د جمعې تعظیم او احترام دغه رنګې دا خبر هم د هغه د خولې نه راووته چې زه به د اوښ د غوښې نه چې دی نو ځان بچ کوم او دا خبره نبی صلی الله علیه وسلم ته ورسېده نو دا آیت کریمه چې دی نو نازل شو یا ایها الذین آمنوا ای هغه کسانو چې ایمان یې راوړی ادخلوا داخل شئ تاسو فی السلم په اسلام کې کافتن پورا کافتن مطلب دا دی چې تاسو په دین کې د سر د خطو نه واله د خپو د نوکانو پورې ټول په ټوله باندې داخل شئ داسې نه چې د دین یوه مسئله به منم او بله کې به چې دی نو د خپل خواهش تابعداري کوم یوه مسئله به منم او په بله مسئله کې به چې دی نو د خپل رواج تابعداري کوم او دام نه چې یاره نوې خبرې به د دین منم خو یاره سیاست چې کوم دی نو هغه به زه د دین نه منم بلکې زه به پکې جمهوریت راولم نه الله تعالی فرمایي ادخلوا فی السلم کافه داخل شئ تاسو په اسلام کې ټول په ټوله سره پورا دا نه چې زما عبادات خودی د شریعت مطابقي خو زه په معاملاتو کې آزاد یم که زما کاروبار د سود دی نو خیر دی زه چې دی نو په عباداتو کې خو پوره یم الله تعالی فرمایي چې نه چې څنګه ته په عبادتونو کې د شریعت تابع د ځان نه چې کوم دی نو د یو ټیم مونځ د شریعت د مقرر کړی شوي ټیم د مانځه نه چې دی نو سیوا نه کې نو دغه رنګې په معاملاتو کې به ته د شریعت د حدودو چې دی نو پابند دی ته به د نکاح په مسایلو کې پابند دی ته به د ګاونډ په مسایلو کې د شریعت تابع ادخلوا فی السلم کافه شکل به د چې دی نو د شریعت برابري لباس به د شریعت برابري دا نه چې په ځینې مسلو کې چې کوم دی نو زما ازادي ده او په دې کې چې کوم دی نو دا سیاست بیل دی او اسلام بیل دی وره اسلام چې کوم دی نو هغه د دین هغه د انسان د ژوند مکمل قانون دی او د دې قانون نه د انسان د ژوند یوه شعبه هم چې دی نو نه بار کېږي اوس خلک چې کوم دی نو ځینې خبرې داسې کوي پلان کې شی جدا دی تصوف جدا دی او شریعت جدا دی حالانکه کل طریقه ردته الشریعه فهي زندقه دا ځینې بریلین چې کوم دی نو هغه خپلو پیرانو له چې کوم دی نو مرتبه داسې ورکړي چېرې دا د شریعت د حدودو نه اوس بار دي او هغې باندې د شریعت احکام نه نافظ کېږي دا خبره د قرآن کریم او د شریعت د مزاج سره ټکراو ده شریعت چې کوم دی نو د واعبد ربک حتی یأتیک الیقین د مرګه پورې چې څومره مسایل دي په هغو ټولو کې چې کوم دی نو ته به
مکلفي او ته به ذمہوار دي، داسې نه ده چې څه وخته پورې ورسېدې او د هغې نه پس ته د شریعت د احکاماتو چې کوم دی نو ذمہوار نه او تا ته هغه حکمونه نه کېږي. نو دا آیات چې دی نو یو انتهایی د ژوند په شریعت کې د مکمل داخلولو یو ترغیب دی موږ ته چې موږ په یو ځای کې د شریعت د حدودو نه اگر چې هغه د خطو په باره کې ولې نه د شریعت مطابق به چې کوم دی نو ختم برابرې او نور چې کوم دی نو حکمونه به هم پوره کې. ولا تتبعوا تابعداري مه کوئ تاسو خطوات الشیطان د قدمونو د شیطان، انه یقینا دا شیطان لکم ستاسو دپاره عدو مبین دشمن دی ښکاره. فإن زللتم پس که چېرته تاسو وښیدلی من بعد ما جاءتکم البینات رستو د هغې نه چې رالل تاسو ته واضحه دلایل فاعلموا پس پوه شئ ان الله چې یقینا الله تعالی عزیز غالبه دی زورور دی حکیم حکمت والا دی. په دې آیات کریمه کې یو انتهایی د یېرې نه ډکه خبره ده او هغه خبره دا ده چې الله تعالی د انسان د ښویدلو په باره کې فرمایي چې فاعلموا ان الله عزیز حکیم. پوه شه چې ګوره زه غالبه ذات یم، هسې نه چې ته د ځان دپاره بهانه جوړه کړې چې بس زما نه غلطي وشوه. نو په غلطۍ باندې ټیک ده چې الله تعالی انسان نه نیسي، خدا به همیشه عادت هم نه جوړې چې بس تا نه چې دی نو غلطۍ باندې غلطي کېږي او هغه غلطي چې کوم دی نو هغه ستا عادت شي. د مؤمنانو په باره کې وروستو به راشي سورت آل عمران کې الله تعالی فرمایي والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ګناهونه به تکېږي خو د دې نه پس به هغوی چې الله تعالی یاد کړي نو د هغه نه بښنه غواړي. ولم یصروا علی ما فعلوا چې کوم کارونه ترې مخکې شوي وو په هغو باندې همیشوالی به نه کوي او هغه به چې دی نو خپل عادت نه جوړوي. والله تعالی په دې کې په آخره کې فرمایي ان الله عزیز حکیم. په دې باندې پوه شه چې ګوره زه غالبه او زورور او حکمت والا ذات یم. علما کرام دلته یو واقع ذکر کړې ده و یو بانډچي چې دی نو د هغه په مخ کې یو کس دا آیت تلاوت فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البینات نو هغه داسې ویلې فاعلموا ان الله غفور رحیم. دا یې ویلې چې پوه شئ چې یقینا الله تعالی بخونکی مهربانه دی. هغه بانډچي سړي ته وویلې چې که دا تا چې دا کوم دا ټکې دا کلام وویلو که ته وایې چې دا د الله تعالی کلام دی نو دا د الله کلام نه دی. ویل ولې؟ ځکه چې د الله تعالی په کلام کې او د حکیم او د پوهه سړي په کلام او په خبرو کې داسې نه چې هغه چاته ووایي چېره که ستا نه غلطي وشوله او ته وښېدلې نو زه چې کوم دی نو پوه شه چې زه ګوره بښونکی یم. هغه داسې نه وایي. په دې کې خو هغه چې کوم دی نو نور هم په هغه غلطۍ باندې چې دی نو ورتېزول دي. نو بل کس چې دی نو هغه روانو د هغه نه یې تپوس وکړو چې دا آیت څنګه دی نو هغه وویل چې فاعلموا ان الله عزیز حکیم. نو دې کې دې خبرې طرف ته اشاره ده چې الله تعالی همیشه چې کوم دی نو ستا په ګناه باندې او ستا په غلطۍ باندې چې هغه ستا عادي ګناه یي په هغې باندې تعالی چې کوم تا نه معاف کوي بلکې په هغې باندې له زور درکوي چې وره خبردار په دې خبره باندې چې دی نو پوه شه. یو طرف ته زما صفت د غفوریت او د بخلو والا هغې ته د توجه او دې نه چې کوم دی نو ته غافلی چېره زه خو زورور ذات یم او بدله اخیستونکی یم. هل ینظرون دا خلک انتظار نه کوي الا ان یأتیهم الله مگر دا چې راشي دی ته الله تعالی فی ظلل من الغمام په سورو کې د وریځو والملائکتو او راشي فرشتې وقضی الامر او فیصله وشي د خبرې. د دې آیات کریمه په باره کې علما کرام فرمایي چې دا آیت د هغه آیتونو نه دی چې هغې ته متشابهات ویل کېږي. د متشابهاتو چې کوم آیتونه دي هغې باندې مخکې موږ ډېر چې دی نو بحث کړی او د هغې په مقصد باندې به تاسو پوه شوي وئ. مقصد د دې دا دی چې کوم آیتونه داسې چې په هغې کې د الله تعالی یو صفت چې دی نو ذکر شوی او هغه صفت داسې چې هغه په ظاهره کې د انسان د صفاتو سره هغه مشابهي نو په دې کې به موږ څه کوو د دې به څنګه مقصد بیانو. نو په دې کې د علما کرامو دوه ډلې دي. یوه ډله دا ده چې دا آیاتو چې کومه د دې معنا ده هغه معنا د هغې وکړه مقصد یې وله بیان که او د هغې د کیفیت په باره کې به چې کوم دی نو خبرې بیا ته نه کړي. لکه دلته الله تعالی فرمایي چې دا خلک د دې انتظار کوي چې الله تعالی دیو ته راشي. نو راتلل دا د انسان د صفاتو نه یو صفت او د دې تعلق نسبت الله تعالی ته وشو. نو داسې به نه وي چې نعوذ بالله چې څنګه راتلل د انسان دي داسې د الله تعالی هم دي. ځکه الله تعالی فرمایي لیس کمثله شیء د الله تعالی په مثل څوک چې دی نو نشته یو شی هم نشته. نو دې وجې نه
د دې معنا به کې چې الله تعالی د پاره راتلل ثابت او الله تعالی راضي څنګه راضي په دې باندې دې کې چې کوم دینو موږ بحث نه کوو په دې کې چې دینو موږ وخت نه ضایع کوو او نو موږ په دې کې پریوزو او دا کوشش کوو چې د دې حقیقت ته ورسیږو ځکه دا د الله تعالی صفات دي او د الله تعالی په صفاتو کې چې دی نو پاغي کې په ظاهره کې چې کوم سدي بس پاغي باندې به ایمان او دا غي چې کوم کیفیت او مقصد دی هغه ته پوس بچ دینو نه دا د اهل سنت والجماعت دا رای او دا دغه چې دینو مذهب دی دې ته ویل کېږي مفوضه ډله چې د الله تعالی صفاتونه پاغي باندې چې څنګه راغلي دي پاغي باندې هغه سي ایمان او داغي کیفیت او داغي هغه مطلب او مقصد هغه الله تعالی ته پری دي دویم چې کوم دینو د علماء کرامو په دې کې وینا ده چې دسي قسمه آیاتونو کې یو تعویل وکا او داغي یو مقصد چې کوم دینو بیان کړه دسي مقصد چې هغه د الله تعالی د شان سره مناسب او هغه مناسب مطلب او مقصد دلته د آیات ده چې هغه ډله د علماء کرامو دلته دا خبره چې کوم دینو پټه پکې راوباسي چې دلته د راتللو نه مراد د الله راتلل نه دي بلکې دلته د راتللو نه مراد د الله تعالی د عذاب راتلل دي نو بیا داغو د وینا مطابق چې دینو د آیات مقصد دا جوړیږي هل ينظرون دا خلک انتظار نه کوي الا مگر اند دې خبره یاتيهم الله چې راشي دیوتا عذاب د الله تعالی نو مخکې راتلل د الله او باغی باندې زمونږ ایمانو څنګه داغي په کیفیت کې مونږ چې دینو خبرې نه کوو او وس د آیت مطلب دا شو چې مگر د دې خبرې انتظار کوي دا خلک یاتيهم الله چې راشي دیوتا عذاب د الله تعالی فی ظلال من الغمام پسورو کې د ورېزونه والملائکه او راشي فرشتي وقضي الامر او فیصله وکړي شي د کار وإلى الله او خاص الله تعالی ته ترجع الامور واپس بکړي شي کارونه دا وی سب راغله دا څه خبرې إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم عند الله خزائن الخير والشر وفي رواية عند الله خزائن من الناس زمادی اسلام عزتمندو او د قرآن تابعدارو یقینی طور باندې په دنیا کې چې د ټولو نه زیات مظلوم کتاب دی نن نو قرآن کریم دی دا آیت چې ما تاسو ته ولوستو دا د سوره اعراف آیت نمبر 58 دی الله رب العزت ذکر کوي کم پاک کله جی پاک نو داغه
چې کوم شینکی او هغه چې کوم فصل کوي نو هغه ډیر زیات ښایسته فصل کوي هغه بیا لکه چې ځمکه پاکه ده اوبه برابر دي د هغې معلم چې دی ټیټ دی نو د هغې تیغ هم صحیح کېږي کم پټي مالک چې دی نو هغه د پټي خیال نه ساتي نو هغې له فصل نه کوي نو دغه رنګې د الله تعالی په دې ځمکه باندې د الله کتاب بیانونکی او د هغې نگراني کوونکی دا په دې ځمکه کې پاک بوټی دی دا ستاسو مجلس او بیا د قرآن بیانونکی مدرس تاسو ټول پاکې وئ حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د الله سره خزانې دي د خیر او د شر یو روایت کې دي چې د الله سره د خلقو خزانې دي او په دې خلقو کې خیر او شر دی فطوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر وويل لمن جعله الله مفتاحا للشر ومغلاقا للخير وی خوشبختی ده خوشحالی ده د هغه چا دپاره چې الله رب العزت هغه د خیر دپاره چابي وګرځوي د هر خیر کنجي وګرځوي د قرآن کریم نه بل بهترین خیر نشته دی که د قرآن کریم نه بل بهترین خیر وی خامخا به الله نبی علیه السلام نه ورکړی و خیر د دې نه ورا بل نشته دی او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي هلاکت دې وي د هغه چا دپاره چې الله رب العزت هغه د شر دپاره چابي ګرځولي شر پې راکولاوئ شر او د خیر دپاره قلب ګرځولی نو دا د خیر دپاره چې دی یو بهترین چابي ده ستاسو دپاره او تاسو ټول خیر غواړئ او دا د الله رب العزت بهترین چې دی نو رحم دی په تاسو باندې چې داسې یو کور کې خلک را جمع شي او هغه د الله د کتاب تذکره کوي حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نشته د قومونو داس یو قوم چې هغه د الله په کور کې را جمع شي او جماعت یاد کړی دی خو به هر حال مجلس د قرآن مراد دی او بیا هغې د قرآن کریم مذاکره کوي الله رب العزت په هغې باندې سکینه نازلوي حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم د عباس رضی الله تعالی عنہ ته ویلې ویل زه دا قومونه نه پیژنم په موسم د حج کې او ته زما سره لاړ شه چې دا قومونه ما ته راوښیې چې هغې ته زه د الله د کتاب او د الله رب العزت د یووالي مسله بیان کړم نو یې روانو کله به یوې خیمې ته لاړو کله بلې خیمې ته د هغې سبم تعارف کوو نو ویل چا لاله خبره نه منله او نه لاله چا خبرې ته غوږ کېښودو بیا د عامر ابن صعصعی و قبیله ده د هغې خیمې ته ولاړو نبی صلی الله علیه وسلم وی چې کله ما سر ورښکاره کړ نو ټول ځوانان وو نو ما ورته ویلې چې زه ستاسو سره یوه خبره کوم تاسو به خبره ومنئ هغه ویل څه خبره ته کې نو د الله د یووالي خبره ورته وکړله کلمې ورته ویله او بیا یې ورته ویلې الا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي داس یو ځوان د پکې نشته چې ما خپل کلي ته بوځي او د الله کتاب بیان کم قریش ما دې ته نه پرېږدي چې د الله کتاب بیان کم نو هغه ځوانانو ټولو باندې اثر وشو ما ته یې ویلې چې موږ به دې بوځو خو یوه خبره درته کوو چې ته دا کومه خبره کې دا نه منو نور ته به لاړ شې او زمونږ کلي کې د الله کتاب بیانوه او تا ته به څوک څه نشي ویلی خو زمونږ نه به د ایمان مطالبه نه کوي او نه به د قرآن مطالبه کوي نبی صلی الله علیه وسلم ورسره ومنله باوجود د دې نه مو نبی علیه صلات وسلام ومنله بیا ورته نبی علیه صلات وسلام وفرمایل چې ستاسو چې کوم قوم دی دا مضبوط دی که نه دی مضبوط ویل زمونږ قوم دومره مضبوط دی چې زمونږ د دیوال سوري ته زمونږ د اجازت نه بغیر څوک نشي تللی او ستا به داسې حفاظت کوو لکه څنګه چې موږ د خپلو بچو د خپلو تورسرو حفاظت کوو نبی علیه صلات وسلام خوشحاله شو
نو په دې کې یو بوډا خر روانو او د دغه ټولې خیمې مشر و. ویل د عبدالمطلب د هلک ته تاسو څه وویل؟ ځکه دا په غلامو عبدالمطلب باندې مشهور و، د عبدالمطلب د هلک باندې نبي علیه الصلاة والسلام ویل دی راغلی و داسې خبره وکړله. ویل تاسو ته څه ویل؟ ویل موږ ته داسې ویله. بوډا ورته ویل بئس ما قلتموه، تاسو ته ډېره بده خبره کړې، داسې ورته مه کوئ. ویل ولې؟ ویل ریا ولې؟ زه ورته یوه خبره کوم. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله رالی نو هغه ورته ویلې چې تا د هلکانو ته څه ویلو؟ ما دا خبره کړې ده. هغه ورته ویلې که تاله الله پاک حکومت درکړي نو زمونږ څه به نیمې که نه به نیمې؟ نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایل دا حکومت نه دی، دا نبوت دی، او نبوت خو د چا سره نه نیمېږي، دا خو د الله خپل یو حکمت دی په دې کې. دغه بوډا د نبی علیه الصلاة والسلام چې کومه اوښه وه په هغه زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه ورسره ناست و. نو هغې په لته باندې وواله او د هغې اوښه راوغورځېد نبی علیه الصلاة والسلام، دواړه پرې ناست و راوغورځېدل. نبی علیه الصلاة والسلام ورته هېڅ هم ونه ویل ځکه د قرآن غټ تحریک مخې ته پاتې و. نبی علیه الصلاة والسلام ته الله رب العزت فرمایي مکه پرېږده لیکن د الله کتاب ورسوه، خپل خپلوان پرېږده لیکن د الله کتاب ورسوه، دوستان پرېږده لیکن د الله کتاب ورسوه. ده حدیث کې راځي طارق ابن محاربی رضی الله تعالی عنہ حدیث دی، وی د عکاظ په میله کې او په بازار کې زه ولاړم، یو ځوان هغې د الله تعالی طرف ته دعوت ورکوه، په وخت کې ما دی نه پېژانده وی، وروسته بیا دی مسلمان شوی دی. نو هغې د الله د کتاب دعوت ورکوه او د کلمې دعوت یې ورکوه. یو سړی په هغې کې چې دی نو رالی د هغې مخې ته خاورې وروشتلې، یو سړی رالی د هغې مخې ته لاړې ور وتوکلې، او یو بل بوډا و هغې د شا طرف نه په کاڼو باندې وشته حتی انتصف النهار، د نیمې ورځې پورې چې دی نبی علیه الصلاة والسلام د الله د کتاب دعوت ورکوه، په هغې باندې هېڅ اثر ونه کړو. او بیا وروسته ما ته پته ولګېده چا راته ویل چې دا د عبدالمطلب د هلک دی، هغې دعوه کړې د نبوت چې د الله یووالی ومنئ او دا کتاب تاسو ومنئ. بیا وروسته ما ته الله رب العزت ایمان را نصیب کړو. نو د الله کتاب په یو کور کې بیانول دا لوی عظمت دی ګوره، او دا ډېره لویه خوش قسمتي ده، او دا ډېر لوی برکت د الله په بندګانو کې چې دی نو په دې سره برکت راځي. مبارک الله دی او برکت یې په دې کتاب کې اچولی دی. نبی علیه الصلاة والسلام برکتي ذات و. حدیث کې راځي د دې کتاب ډېر لوی عظمت دی، بخاري کې روایت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها را روانه وه، زه غار حرا کې وم. هلته به نبی علیه الصلاة والسلام په اول وخت کې تحنس کو، عبادت به کو. نو خدیجه رضی الله تعالی عنها مال روټۍ راوړله، خوراک یې راوړه، وخت مناسب خوراک. اوس که چرته موږ یا دکانداري کوو یا په پټي کې یوه کوو یا بارې جوړو یا بل څه کوو، نو موږ لا خو چای هم راځي او روټۍ هم راځي، خو که د الله د دین څه کار هم کوو نو وظیفه هم څوک لال نه راکوي بیا. خو نبی علیه الصلاة والسلام ته هغې روټۍ وړله. خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها را روانه وه، جبریل علیه الصلاة والسلام رالی، ویل ای د الله رسوله هغلته خدیجه را روانه ده، الله رب العزت وی زما پې سلام وایه، او ای محمد ورته ووایه چې جبریل هم د باندې سلام وی. دا د څه د وجې نه خادمه وه، د الله د پیغمبر او د الله د کتاب خادمه وه. دا بهترین کتاب دی، د دې خدمت کول پکار دی. حدیث کې راځي د اوس او د خزرج مشران را جمع شوي وو. اوس قبیلې ویلې ویل منګه غوره و تاسو څه وایي، هغه خزرجیانو ورته ویل منګه غوره و تاسو پسې ویل لازم وبیملو. اوس والا وویلې چې په من کې څلور داسې کسان دي چې په تاسو کې نشته دی. ویل هغه کم دي؟ ویل یو من کې غسیر الملائکه دی، حنظله رضی الله تعالی عنه چې هغه ملائکو هغې له غسل ورکړی دی او دا په تاسو کې نشته دی. او دویم کس په من کې موجود دی چې د هغې د مرګ د وجې نه، د هغې د شهادت د وجې نه د الله رب العزت عرش خوځېدلی چې هغه سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه دی. او دریم په من کې هغه کس دی چې د هغې لاش الله رب العزت د
د شاتو د مچو په وجه باندې محفوظ کړو. عاصم ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ او دا ویل پتا سو کې نشتا. څلورم کس په من کې موجود دی چې هغه د یو کس گواهی د دوه کسانو دغه برابر شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا گواهی ورکړی و. حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دین یو اوکه واخیستا نو هغه چې کله ته واخیستا بیا ور سره وشو روپې لانه ورکړي نو هغه یو بل کسراله هغه ورته شیطانی وکړه چې دا اوکه بده مخر سوا مال راکه زبن نگران واخم نه کنه سبب جوړیان چی نو پای کې یو لوی مرز داده چې خواته دکان خرڅیږي نو بس هغه وای چې ګوره دی لورنه کې منګ یو زګینی کیو نو یو لیوانه وانت کازم خواته ناستو نو ابل کستمال ما ډیر وخت نه ویل چې خود څوار لسمشتنو ما په ټیکسالا کیو ما نو مال څه دی کول ول پس فاطم چا دکان خرڅو هغه نه طبيعت قشینه پکې لگاول استمنګ یو لګي پیسې پور ډیر کړل واته منګه واخیس الیوانه ورته چې ګوره چې مسلمان نه نونی ونی کی ها ولوي الله له دا کندر کوله نو دا د چا کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام او تویل چې ګوره داو کنه ما خستی دا غو تویل هغه چې تانا نه دا خستی نو دا کې خزیمه ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ هغه ورته ول د الله رسول زه گواهی در کوم چې داو کته تا خستی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام او تویل چې ته په داوه کې موجود وي ول د الله رسول زه خو موجود نو ما خو هغه څه چې هغه د اسمان ناراضي او داغي اخبار ته مونږ ته کې چې قرآنی کریم دی پاک ته مونږ منلای نو دنیا په قانون په دروغ ولي وي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې خبردار خزیمه ابن ثابت چې چالم گواہی کې دا د یو سړی باندې دا دوه برابر دی ول دا تاسو کې نشته دی. خزرج والا ویل وسوار ممکن څلور کسان دي. زید ابن ثابت د هغه کس دی چې د الله رب العزت د پیغمبر په زمانہ کې داغي په جون باندې ټول قرآن په یاد کړی تاسو کې دانشتا. معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ دا په من کې آکس دی چې د پیغمبر په ژوندۍ ټول قرآن په یاد کړی دا په تاسو کې نشتا. ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ دا په من کې د سړی دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې ټول قرآن یاد کړی دا په تاسو کې نشتا. ابو زید رضی الله تعالی عنہ یو زید ابن ثابت دی ابو زید دی. ابو زید رضی الله تعالی عنہ دا سه کس دی چې د پیغمبر په ژوندونی ټول قرآن یاد کړی دا په تاسو کې نشتا. نو قرآن کریم دا ډېر بهترین کتاب دی او دا داسې کتاب دی چې ګوره د دې هر څه کې وره دغه ثواب دی د دې په خدمت کې د دې په تلاوت کې د دې په یادولو کې د دې احکام منلو کې دا عجیب کتاب دی عجیب او ډېر زیات چې دی نو هغه یو مصاحب یو ملګری کتاب دی. حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر کې بسلور ته پوښتنه کیږي خلک درې یاد خدا اصل کې څلور دي نو کم کس چې جوابونه صحیح ورکي نو دې کم ځان یاد کړیو دا هغه وی تلاوت کتاب الله د الله کتاب می ویلو دا غي سینه هدایت کړیو او چې کله کتاب دا سوالونه غلط کی نو دا ورته وی چې لا ترای ته ولا درای ته نه دی په خپل د الله کتاب ویلو نو د سکس تناسو چې هغه د الله کتاب او هغه تناسو او دیو جن علما ذکر کوي اکثر علما دا وی چې د قران په اوریدلو کې د قران د ورنه زیات ثواب دا راجح قول دی چې د قران په اوریدلو کې د دې کې ثواب ډیر دی دا غانه چې د قران په خپل تلاوت کې یو خو د قران تدریس ته خو څوک نشي رسیدلی دا خو دومره لوی عظمت دی دا خو پیغمبري کار دی پیغمبري کار. خو به هر حال د الله د کتاب خدمت کول دانن سبا هغه خلک کوي چې هغه لوی فقیران دي په دنیا کې دا د الله د هغه بندګانو کار دی چې هغه واقعي الله منل دي په صحیح مانو سره او د الله د پیغمبر صحیح میشن چې د داخل چلی. نو زنانه کدا خبر اوري حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ان سبا ډیر زیات لوی چې دی نو هغه یو دا موبایل ډیر ګنده سیز راوتل دی یو زمنګ ماحول چې دی نو هغه په دیني لیول باندې ډیر نه. حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت بعلها واحصنت فرجها تدخل الجنه من اي ابواب الجنه شاءت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای زنانه چې کله 15 وخت په پابندۍ باندې مونږ کوي دا ګوره مونږ د مونږ ګوره ډیر زیات اهتمام نه کوو د مونږ ډیر زیات اهتمام کول پکار دي خصوصا په جمع سره دا مونږ په جمع باندې راغله ګوره به جمع چرته نه راغله
د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکمل زندگی چې مونږ وګورو مکمل زندگی نو هغه چرته به جامع مون نه کړي. حدیث کې راځي صحابي وایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چرته تلو نو چراله مازیګر مونږ ته مونږ کړو وای مونږ ومه درو چې مونږ دومره صبر نشو کولای وای هغه یې سمونه ویل فورا حجره عائشه رضی الله تعالی عنها حجره ته ورنه وته او خپل اهل او عال چې کم پاتې وغه په ځان پس ودر ولو مونږ وکړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا ابو حیان اندلسی رحمه الله په البحر المحیط کې سلیریش طریقې د هغه منځ نقل کړی دی چې کم د جنگ په حالت کې سلیریش طریقو سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جنگ په دوران کې په جنگ مون نه پرېښودل د سفر په دوران کې په جام باندې مون نه پرېښودل یو حالت کې چې د په جام باندې مون نه پرېښودل دا یاد وساتئ دکانداری کول اهم نه ده اهم چې د جنگ مون کول دي. رشید احمد گنگوهی رحمه الله دا چې د علماء دیوبند لوی عالم دی هغه یو ځل دیوبند ته راته څه اجتماع مولانا یعقوب رحمت الله علیه هغه منځ ورکاو د ماسپکیم منځ نو هغه چې کله ورسه نو د خلکو سره ستړي مشي کوي ځکه څو غاړه تعلیمي نو هغه سره خلک ستړي مشي کوي نو چې کله ورسه دغه ته ثبته نو یې سره کو وکړه دغه نورو سره ډیر زیات خفاو چا ورته چې حضرت ولی خفه ول 21 کال بعد چې د زمانه تکبیر الله اعلی 21 کال بعد یو اشکال وروسته زمانه تکبیر الله اعلی یو اشکال وروسته من ته لس روپۍ اهمیت لري خو لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تکبیر اولا لاندې کول دا خیر من الدنیا و ما فيها دا غوړه د هغه سنه چې په دنیا کې دي او د دنیا نه دوه چې د الله ته دا بهتر دي. د مونږ ډیر سخت اهتمام کوي ګوره د دې بدیل بیانش لري او دا ډیر خوندم کوي چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په طریقه باندې مونږ کوي په صحیح طریقه باندې تلاوت او په صحیح طریقه باندې سجده اوس په دنیا کې صرف دامن پاتې شوی. حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله وفات کېدو نو اخیرنه وصیت دا کړو الصلاۃ و ما ملکت ایمانکم مونږ کوي مونږ او په کشرانو باندې رحم کوي مونږ کوي نو زنانه به د مونږ ډیر زیات اهتمام کوي خدای دې ساتي زنانو کې اوسو نقصانات مونږونو کې یو داغي او 10 په صحیح طریقه باندې نه مونږ دا د پوسم نه کوو چې څه طریقې سره مونږ کوي. حالانکه عمر ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د ټول امت امیر المؤمنین وو کله چې هغه امارت سنبال کو نو اولنې امر دا اے خلکو راشه د اوداسه طریقه در وکړي. عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله امیر شو اولنې کار داغي دا خلکو ته اعلان وکړي اے خلکو راشه اوداس در وکړي. عثمان رضی الله تعالی عنہ چې دا داغي اولنې کار دا کله چې امارت سنبال کو اے خلکو راشه د اوداسه طریقه در وکړي. علی رضی الله تعالی عنہ چې دا خلکو ته اعلان وکړي اے خلکو راشه د اوداسه طریقه در وکړي. منا مسانید عشره ورته امام ابو داود رحمه الله چې په خپل کتاب کې د مختلفو صحابهونو نقل کړي دي زنانا چې په کومه طریقه باندې اوداس کې اکثر ورانه طریقه باندې اوداسونه کوي. علما ذکر کوي وګوره زنانه چې کله او نارینم کوي او زنانه نو هغه چې کله د دې طرف نه د مټین زنده خلاف سنت دی اگر چې اوداس به وشي او موږ ته خو بمبي اساني کنه زړه دې طرف نه ته چلو کو او بس دې طرف نه وي حالانکه سنت د دې طرف نه دي او په یو لفظ باندې دي دانه چې دې طرف نه وي کنه زنانه خو اکثر لړل تپلو کی بس هغه ځوان مټ یو شانتي موټو کې بنگړي نو بس هغه یو شانتي ویني او بیا مسمران وراني جاړي کېلته ته والم جاړي حالانکه د سنت دا کول پکار دا خو بالکل چې دین هغه سنت خلاف بیا نو داغي په مانځ کې بیا څه چې دین هغه خوندي. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی وسامت شهرها زنانه چې د اغا د کال کې د میاشتې کومې روزي دي کم فرضي روزي دا ونیسي او دریم چې هغه د خاون اطاعت وکړي. اکثر تور باندې زمنګ په زنانو کې د خاون اطاعت کمی بالکل کامیاب زنانه هغه د چا د خاون سترګو ته وګوري د خاون په مزاج باندې پويږي چې دا په څه خپکیږي دا په څه باندې خوشحالي ګدانه یو ته سړی وای چې سار کې لاړ شي ځي کته دغه مدرسې ته ځي یا دکان ته وځي یا بل ډیوټي راځي او سړی په خپل باندې سپړیم ګوري او په خپل پړدیم ګوري او په خپل هرڅه او ځنه په چرګانو په سجده غلړه کوي او ځنه ته ماشومان چرته وړي نو د زنانه خډيره بیکاره ده. بیا زنانه هغه د چې خاون صرف وای چې زما کپړې سری دي دانه و چا خو سری کوم بلکې د مخ کې نه ودا بالکل برابرې سیټ وي او چې هغه خپل پیزار نو هغه په وخت باندې تګي کمی چپلې ما پرې نو په ځی باندې دي بالکل سیټ ساټ برابر زکه د خاون کاغه عالمي نو په کار داده چې هغه د وخت مکمل اهتمام هغه وکي زنانه زکه به کتاب ګوري هغه به چې بل څه کار کوي هغه بیان لذي هغه
درس او تدریس لذي نو په کار ده چې د هغې د وخت اهتمام وکړلی شي. نو اره زنانه ار خاون حدیث کې راځي نبی علیه صلات وسلام وایي زنانه که خاون نه بخیل الله نه بخي، که خاون نه بخیل ګوره الله یې ګوره نه بخي. نو ګوره که د یو زنانه پلار مړ شي، که د یو زنانه رور مړ شي، د 3 ورځو نه اخوا په هغې باندې غم نشته دی، دا ولې جایز نه دي. او خاون چې مړ شي نو دی چې دی خامخا به 4 میاشتې او 10 ورځې به دی عدت تېرې دی به خفګان کوي، نه به څڼه وربل کوي، نه به لاسونو باندې نکري ږدي، نه به چې دی ښایست کې دی. ولې د خاوند ډېر زیات چې دی نو هغه اهتمام به دی دا به کوي، د خاوند به ډېر زیات خدمت کوي. او 4م نمبر نبی علیه صلات وسلام و احسنت فرجها د خپل شرمګاه حفاظت وکړي، د خپل شرمګاه حفاظت. نبی علیه صلات وسلام دا به بې پردې نه ګرځي. نبی علیه صلات وسلام لکه ما د ملګري ته اکثر چې موږ د بازارونو کې ګرځو دا زنانه مخې راشي زما بلا اختیار دا حدیث د خولې نه وځي نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسهن كأسنبة البخت المائلة لن يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوه خلق داسې دي چې خمانه دي لیدلي، دوانه د ور والا دي. یو هغه زنانه دي چې هغه به کپړې اچولي لیکن په حقیقت کې به هغه لغړي. زه اکثر د لاره کې چې موږ روان یو د سړو چې دا پیسې ښکتي او د زنانو ځان نه سلپۍ جوړې کړي هغه ډېرې اوچتي. حالانکه داسې نه کول پکار. د پړکو نه پیسې اوچتې ساتل دا فرض دي او د پړکو نه ښکته پیسې ساتل دا ګناه کبیره ده. او موږ ته هېڅ هم نه ښکاري چېر دا ګناه کبیره ده که نه ده. زنا موږ ته ګناه کبیره ښکاري، سود موږ ته ګناه کبیره ښکاري، ګانه بجانه موږ ته هغه هم وتلي دي اوس ګانه بجانه پکې، خو لیکن دا موږ ته ګناه کبیره نه ښکاري، ګناه کبیره ده. نبی علیه صلات وسلام وایي چې هغه زنانه چې هغه په کپړې به اچولې لیکن حقیقت کې به هغه لغړي. او دا کمې پونې چې کوم موږ د ماشومانو جینکو هم په دېس کې اچوو، دېس کې ولا ټقې موږ دو علماء کرامو لیکلي چې د ماشومانو جینکو دپاره هم دا ناجایز دي، دا غیرو سره مشابهت دی. دا ماشومانو جینکو له به لکه څنګه چې خالونه کول چې دی هغه دا زنانه پرنجو باندې کوي ماشومانو، دا هم ناجایز دي، علماو دا لیکلي دي. نو په داسې طریقه ښایست کول د زنانه دپاره چې هغه پیغمبري ښایست وي. حدیث کې راځي اسماء رضی الله تعالی عنها چې دی نو هغه پیغله شوې وه، د نبی علیه صلات وسلام کاله ته راله او هغه نرۍ لوپټه په سر کړې وه. نبی علیه السلام ویل اسماء کله چې زنانه پیغله شي هغې له جایز نه دي چې د هغې ویښتان ښکاره شي. او نبی علیه صلات وسلام وایي دا زنانه چې هغې ویښتان چې دی نو هغه پرېښودي، دا چونټې کول چې کوم دي شاته پخوانۍ زنانې دا سنت دي بالکل. 6 طریقې د ښتو د اړولو د علماو ذکر کړي دي، په دې کې صرف 2 طریقې کول جایز دي. یوه طریقه دا ده چې د ټولو ویښتانو چې دی چونټه جوړه کړي او شاته چې دی کوڅۍ ته جوړه کړي یوه، دا جایز دي. او دویم دا چې 3 یا 4 کوڅۍ ته جوړې کړي او شاته ټینګ چې دی نو هغه واړی. او دا دین علاوه چې نور څومره طریقې دي که په یو طرف یې اړی که صرف اسخته اړی یا چې دی صرف پونه پکې دي وروسته یو غټه ببره لکۍ شاته یو بلای، دا ټول چې دی نو هغه ناجایز دی علاوه طریقې. نبی علیه صلات وسلام وایي چې د دې هغې اسونو په شانتې به وي لکه څنګه چې د اس په دې څټ باندې ویښتان یو طرف ته اړولي. نبی علیه صلات وسلام چرته به هم جنت ته داخل نه شي او نه به د جنت بوی اوڅه کېږي. دا ټول هر څه چې دا موږ ته په قرآن کریم کې دي. الله رب العزت وایي چې کوم ځمکه بېکاره د هغه بوټی هم بېکاره او چې کومه ځمکه چې دی بهترین وي د هغه بوټی هم بهترین وي. تاسو بهترین ځمکه وایي ماشاءالله. مولانا صاحب در پکې د په دې فخر کوئ لکه څنګه چې خزرجانو فخر کوي، هغه پکې پیل کړه، هغه پکې پیل کړه. موږ کې 4 کسان داسې دي نو ماشاءالله تاسو کې هم ډېر دي. الله هم چې دی نو تاسو دا قرآن کریم مبارک شي، دا مجلس نورم کامیاب کړي، د ګاونډیانو ته مو وایي، د خلکو ته مو وایي، دعوت او تبلیغ ورکوئ. د جومات دغه نه چې دی دې ځای نه د جومات ته شي. موږ هم الحمدلله چې دی نو هغه د یو جومات نه څو سپیکر زموږ د جومات نه تللي دي. د دې غرض او مقصد د پاره چې زنانه هلته سبقونه واوري، ماخوستن درس کېږي، سار درس کېږي، بیا چې دی په روژه کې 4 ټیمه درس کېږي، په یو جومات کې 4 ټیمه درس کېږي. نو دا د دې ځای نه چې دی جومات ته وباسئ، الله پاک به نور تاسو له چې دی نو ډېر زیات دغه درکړي. خپل جومات کوم جوړ کړو نو هغه ډېر زیات اهم کار خو کې بیا هغه دی. نو د دین نه چرته موزه خپل بچو بهترین تربیت وکړي، د زنانو تربیت وکړي، د ماشومانو جنکو تربیت وکړي، د خپل ځان تربیت وکړي. او د دې شي څه چې دی کنه وای دجال چې دی نو هغه څه دی وای کانه به یو سترګه وای دي شي کني یو سترګه ده کنه 2 سترګې نه دي یو سترګه ده دي دا ولا پټه کړي. نو
دا یاد وساتئ چې دا څومره وخت خرابوي که نه دومره بل هیڅ وخت نه خرابوي. الله دې په دې عمل کولو توفیق راکړي. خصوصا دا یاد وساتئ د دې قرآن کریم تلاوت کوئ ځان له روزانه چې دی ډېره وخت وباسئ یوه سپاره نیمه سپاره کم از کم. او حافظان حضرات چې دی خو دوم شي کولی دریم شي کولی. زموږ علاقه کې حافظان دي په حافظانو باندې مشهور دي د زري حافظان او ستاسو طرفونو ته پخوا درتل دی دغه ته نو هغې چې دی هغې پیدایشي غوندې حافظاني پلار رواني قرآن یادوي. ما یو قاري صاحب ته وویل ما قاري صاحب د زوی دي څومره ناظره ویلې که نه ویل دا راسه صرف سکول له ځي او په دې سکول په دې لاره باندې 10 سپارې حفظ یې وکړو. صرف د سکول په لاره تګ راتګ کې 10 سپارې حفظ او هغې چې کله ودرېږي که نه د الف لام میم نه تر د والناسه پورې دومره ټکي خطایي به تېره نه شي. دا د قرآن چې دا تعهد دی د قرآن کریم سره د دې تلاوت کوئ په دې ترجمه باندې ځان پوهه کوئ. الله دې په دې عمل کولو توفیق راکړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.